چې یو صحابي دې په پټي کې څه کار کوي. خبر ورغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. هغه لور یا بل څه شی چې لاس کې واغې وغورځول، لاس یې اوچت چې اللهم اذهب بصري کلا ارى بعد محمد احدا. خدایا ما په دواړو سترګوړون کا، ما خدا سترګې دې د پاره غوښتې چې ستا محبوب ته پې ګورم. نو چې هغه لاړو ما په دواړو سترګوړون کا، په پټي کې ناستو په دواړو سترګوړون شو. دې ته د وصال شو. حضرت بلال چې حضور وفات شو نو مدینه پرې خلاړو شام ته وتښتې چې زدې ملک کې اوسه، شام کې اوسه. څه زمانہ چې تیره شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورته وایي چې بلالا یا به د مانه بغیر وخت نه تیرېدو، یا چې زه وفات شوی منو زما هغه قبر غوندې تم نه راځي. حضرت بلال د شام نه مستقل سفر وکړو مدینې ته د پیغمبر د زیارت په نوم باندې. شد رحال روایت چې کوم په حدیث کې راځي او هغې نه محدثین د مطلق سفر چې دی الا الى ثلاثه مساجد چې راځي، نو هغې نه د پیغمبر د روضې د سفر نیت کولم حرمت ثابتوي. دغه د شوافع وغیره مذهب دی. د احناف مستدل دا عمل د صحابي دی چې حضرت بلال د رسول الله د قبر په نیت باندې مستقل سفر د شام نه مدینه ته. نو اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چې مدینه ته راغی، مدینه کې شور او غوغا شوه چې بلال راغلی. هغه غم چې کوم د حضور د خلکو لغوندې هیر شوی او بیا را تازه شو د بلال په کتو. حضرت عمر ورته وی چې بلال بانګ وایا. بی بی عائشی ورته جواب راولېږلو چې بی بلال ته وایا چې بانګ وکړه چې د جناب محمد رسول الله غزاړه یاد بیا را تازه شي. حضرت بلال ورته وی چې ما د رسول الله نرستو قصد کړی دی چې زه به بیا بانګونه نه وایم. ولې ما بچی بانګ وی نو زما معشوقه به ما ته مخامخ په جماعت کې ناسته وه. زه به چې دې ځای ته راورسېدم چې اشهد ان محمد رسول الله، نو ما به په اذان کې اشاره وکړه چې بلال د چا د پیغمبر شهادت ورکوي، هغه محبوب دغه دی ناست دی. اے عمره ما مجبور وز چې اشهد ان محمد تر ورسم نو زه به چا ته اشاره کوما. ډېرې مجبور کو. بیبیانو جواب راولېږلو چې بلال ته وایه چې اذان به خامخا کړي. مسجد نبوي کې هغه اذان خانې ته وخته، اذان یې شروع کو. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. چې مخامخ محراب ته وکتو نو نسکور راوغورځېد. عزیزانو دا هغه د وصال عالم دی، هغه د عشق عالم دی، هغه د درد عالم دی. هغه بلال بیا په هغه ملک کې نه اوسېده چې کوم ملک کې زما محبوب نشته. نو دا درد سړی ته اهل دلو ته نږدې کېدو نه بعد اوس اهل دل چاته وایي. انشاءالله دا بیان به بلې جمعې ته شي. دا یو طالب چیټ لیکلی دی چې د آدم علیه السلام نکاح په جنت کې چا تړلی. عزیزانو د آدم علیه السلام نکاح په جنت کې جبریل علیه السلام تړلی د بی بی حوا سره. اوس پوښتنه ور سره دا پکار وه مولانا صاحب چې مهر یې څه شی و؟ مهر یې څه و؟ ځکه چې بې مهره خو نکاح نه کي. نو مهر یې څه و؟ آدم علیه السلام نکاح چې کېده نو مطالبه ترې وشوه چې مهر راوړه. چې نکاح دې وتړو هغه وی چې څه شی راوړم ما سره، خو په جنت کې څه شته نه. الله ورته وی چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي او محمد نامه به وي. د هغه محمد په نوم باندې 10 کرته درود وایا او هغه درود جبرئیل د بیبي حوا په مهر کې ده. نو آدم علیه السلام 10 کرته اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد 10 کرته دا درود وی او دا درود د بیبي حوا په مہر کې ورکو او
जिब्रील अलैहि सलाम ही निकाह उस कथा सवाए च प दरूदम महर की द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर जमाना की यौ सड़ी कसम वखड़ च जमा दा लूर दा और दा د زما په خدای قسمی چې هغه سړی له باور کوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راي ټوله دنیا اوس لوري پیغله شو و دې دل غواړي اوس ټوله دنیا د چا چې دل په مہر کې ورکی ټوله دنیا د چا ده د چا یا الله اوس مليانو نه پختنه شروع کی یو مولا ورته یو څه بل مولا ورته بل څه اوس مون مليان خو مار مولا خو د دې قابل نه چې سړی ته پختنه وکړي ایو عرب په جمعات کې را پاسې دوی چې یا شیخ ليس معي الزاد انا اسال من الناس دې په منبر ناس ته هغه ورته بیا وی چې یا شیخ ليس معي الزاد انا اذهب الى مکه نو دې ورته وی چې المسجد بخرج نو خلکو ته وی چې المسجد بخرج دا خیال چې دا جوړه ربی ده چې المسجد بخرج جمعات نه و باسي ناغه ورته وی چې ايو شيء على المسجد بخرج ما اقول لك تفهم كلامي ام لا ما خبره پويږي له دې مسجد بخرج دا داسې مثال لکه یو مولا له یو سړی راغی دعوا وکړه چې جی دې سړی زما تبر پټ کړي ا سړی ته څنګه چل دې کړي وی جی بس شوه کار دې و بیا بس کیږي و بس شریعت په وکنه او دله نور څه ورتلنه نو کتاب راغسته ده په کې داسې ګوري ول چې الکه خبر اوري کتاب وای چې التبر من التاوان التبر من التاوان د تبر بتاوان ورکه نو مونږه زیبا بیډنګیو وی ګنا ار شیم بیډنګ تند راشي زړه غمونه مجاړه نه وځه والکه پروسه کال زما پلار وړو پروسه کال سکال می نیا مړه شو نو زبا پلار جاړم کدا نیا بجاړ وای مړه ها پلار خو یې شو کنه اوس نه مړه جاړ راشه چې درته په خار کې په سرکاري دفترو کې اوخه سرکاري مونږ ته جهاد د چا خلاف پکار دی په دې سوچو کوي سرکاري دفترو کې درته وخم لیډی ډیانا پیجنې ګونګیان نه لیڈی ڈیانا د ملک الزبت انگور دا د چا انگور دا د برطانیه د بادشاہ غنی انگور دا هغه چې راغلی و نو د ټول پاکستان دوره کړي و هغه ته ډیانا و هغه جینې ته شکر دی چې تاسو شیخانو نه دلیدلی نه امریکا دی وګوره د هغه لیډی ډیانې فوټو نن د سرکار په دفترونو کې لګېدلې دي او هغه خلق ورته دسي ولاد ما ته وګورئ کم خلق چې پیرنګیانو متعلق تحریک چلولو چې د ملک نه وباسي دا د درو خبره ده سبا خاطر سبا د سرکار په دفترو کې د لیډی ډیانې تصویر لګېدلې ده او د پیرنګي خلاف چې وزر پیرنګي خلاف کیو او تدسی ولا پیرنګیانو باسي دا زموږ دشمنان دي پیرنګیانو باسي راشي چې درته او دا ستا وطن دی چې د انګريز د ملک جنایت ته مخامخ ودرېدو باندې فخر کوي ستا کور رانیږي لګیا دی ملک قرآنی کی لگیا دے 43 کالو شو چې په پاکستان کې اسلام 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 اوس لګیا کېږم چل کړه کوټ والا الوا 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 استاد الوا پیژنې نه الوا 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 ما خام شو الوا الوا ماسختن الوا الوا سحر الوا 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 مړه کال تیر تبه بیلیګر مولا دیخ بنیاد دیوزه د الوا دڅ شي نو مې نشتاو شي نشتا نو 43 کالو شو اسلام 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 چا په دوربین کې اسلام نه لیدو او حکومت چې راځي د اسلام بیړه تباہ
मौजूदा वजीर आजम से पे असम्बली के ऐलान को कि मां शरीयत बिल पास को मुलियान मरगरी दारोटी खलास होता ही सट शरीयत बिल जोड़ करे अवल दुई न तपोसु का तासोला मैदान तशे की ईमान दर की कि पदी शरीयत बिल की तासु निकली थी लाश गुसोल पकिश्ता जिनाकार संसारोल पकिश्ता शराबी पर दुरोवाल पकिश्ता दी शरीयत बिल की दी तशे सूदी निजाम पर मुल्क के खत्मोल पकिश्ता दी किसी शे दे शरीयत बिल की जिदाली की दी चे मुरी पे सेलबा पखावा गुड़ा जोड़ा मो जोड़ा खास्ता निस्ता दा खबरी दशको ऐलान को मैंने शरीयत बिल को पास किया है और सहर ले आबिदा हुसैन एडवाइजर आवागस्ता आगस्ते हुआ कना खटाया हुआ नमा सहार जलसा उकड़ा मन पदा शरीयत बिल की रुंबे शेखदाली कले उचे एडवाइजर अब आबिदा हुसैन अली रुंबे शेख द शरीयत बिल दाव ब्याद अमरीकी गुंदे मुल्क सफीरा जोड़ा करा स्ताद मुल्क तर्जुमानी बपा अमरीका की खजा कई दा शरीयत बिल की लिखी नो 43 काल के पे इस्लाम पूरे खंदा कोलो न बगैर प खुदा कसम कबल इस्लामू न निश्ता न शरीयत श्ता ने दुई रावस्तेश मां मौलाना फजल रहमान था वो पे सवाबाई की जलसा हो दस नास्तो तकरीर हुको इस्लाम दस्यो रावस्ता फलाने जची पर आपासे दम स्तासो दवा पकार दे चा परवाह न लरम और न थी अरेगम न थी शर्मेगम वो हाफिज अजबाद खजा दर चबने दहर मरंज फिक्र माकूल बेफरमा गोले बेखार कुजास खबर ठीक कवाओ गुल सराज गए लाजिमी जब फिर आपासे दम मौलाना से ना शरीयत बिल चिता हुई इस्लामी निजाम बदे मुल्क रावली सदर बुश नम तपोस करे माता ना नोरे खबर को मलजुमदा खबर को कि सदर बुश नहीं वेली पाकिस्तान के इस्लाम रातले रावस्ते शही खबर सदर बुश था दमुन टोल से बुश बादो अजीजान अर्ज में दाओ चे सैलाब को वतन राशि द कली खैर वाड़ा चे पकली राशि द कोर खैर वाड़ा और चे पकोर राशि